چې په ټولو تعلیماتو کې د غوث پاک مبارک دویم اهم تعلیم چې دی هغه دی تقوا او اخلاص. تقوا او اخلاص بس دا به نه پرېږدئ. که ته ځان ته رښتیا قادري چې زه قادري یم که نه په ځان کې تقوا پیدا کړه. او تقوا لنډ تعریف څه دی؟ لنډ تعریف چې ستا نفس او خواهش څه وایي مه کوه، چې دین درته څه وایي هغه وکړه. دا یې آسان مطلب دی. خپل نفس خواهش دین ته تسلیمول، چې دین څه وایي لبیک، چې نفس درته څه وایي د هغې مخالفت کوه. او اخلاص آسان تعریف درته وکړم. اخلاص څه ته یي؟ چې کوم عمل د رب د پاره وکړه که نه رب د پاره هغې اجر به بنده نه غواړي. دا اخلاص دی. شیخ جنید بغدادي سے وړوکی دا خبره په دوه خبرو ختموم. شیخ جنید بغدادي سے بی چې ما اخلاص نه زده کړی نه. دا خو خلق داسې خلق دی هر چاته ګوري عاجزان خلکو نه مزده کړی. چورته قربان نه اخلاص څنګه زده کړی؟ وې زه ډېر وړوکی وم، ماشوم وم او زما ایخته غټ و او ما سره پیسې نه وې. چې زه رالم او هغه نایي ته مه وي چې زه مدرسې طالب علم یم، زما ایخته غټ دي، استاد راته ویلي ایخته برابر که، ما سره پیسې نشته. نو خیر دی که الله د رضا دپاره زما د ایخته برابر کم نو څه بده خبره نه. وی چې هغه نایي راته ووي چې دا کوم کس چې ناست دی دا به پاڅي، ته به د دې په ځای باندې اول کښېنې او ایخته به هم د لکټ کوم ورته وي. دی خو ماشوم وړوکی ماشوم وی چې کس یې هم راته اوچت کړه چې ته خیر دی دا طالب علم دی ماشوم هم دی او زه کېنولم ایخته راله برابر که. وی چې راته وی چې ځه وی یو خوشحاله وم چې کله رالم. مبارک فرمایي چې کله زه خپل مقام ته خدای ورسولم او صاحب مال او صاحب حال او خدای پاک سره لرا کړه، هغه نایي ډیر بوډا شوی د زما د بچپن استازو د ویښتو. وی چې پیسې مې راوخیستې لږې ډېرې هم او له واپس رالم او په هغه دکان کې مې پوښتنه وکړه او هغه نایي او صاحب سره میلاو شوم او پیسې مې ورله ورکړې، ډېرې مې ورله ورکړې. وی چې ما ته وفرمیل چې بچې دا څه شی دی؟ وی چې ما ورته وی زه شیخ جنید بغدادي یم رحمت الله تعالی علیه، ډېر وړوکی ماشوم وم تاله راغلی ما خبره ما. وی چې بالکل ما ته رایاد شو خخه هغه ته هغه صاحب ته وی چې ما ورته وی چې زه یم دا پیسې واخله. وی چې ما ته دا خبره وکړه دا جملې راته وویله چې ما ته وی چې بچې ستا سر او ستا ویښته دا ما الله د پاره جوړ کړي او تا ته دا پته نشته چې کوم عمل رب د پاره وشي هغې اجر خلک انسانانو نه غواړي ورته. وی چې دا ټکی راته وکړه. وی چې ما د اخلاص معنا د نه زده کړه چې اخلاص خو دې ته وي او نن سبا ما ورته څومره سپک ورته ګورو، ډېره بده خبره ده. اولیاء کرام دی پاکان دی چې ما ته پته ولګېده چې اخلاص دې ته وي چې کله ته نیک عمل وکړې رب دپاره او اجر یې مخلوق نه ونه غواړي، دې ته اخلاص یې. دا د شیخ عبدالقادر جیلانی په تعلیماتو کې تقوا او اخلاص. نو قادریانو صاحبانو چې څومره ما ته ناست دی لږ خپل ځان ما نه ونیسه، داسې پکار ده چې ځان اپډیټ کړو، لږ ځان ته وګورو چې په مونږ کې په الله په ذات باندې بروسه څومره ده، اعتماد او توکل څومره دی، تقوا راکې څومره ده، بیا زما او ستا په نیکو اعمالو کې اخلاص څومره دی، څومره اخلاص. دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه تعلیمات دي. خیر دی تعلیمات یا اپناو کړئ که بیا 11وی شریف کړئ بیا خیر دی، بیا په ځای باندې ده که نه. خو چې تعلیمات د نیغ خپل کړي او 11وی شریف کوي دا ډېره بده خبره راځي هم چې په دې باندې شیخ عبدالقادر جیلانی والله تا نه خوشحالېږي چې تا نه خوشحالېږي اول به په تعلیماتو باندې عمل کړي او د هغې نه پس یا 11وی شریف مناو کړه، انشاءالله رب متعال په در کې به ستا دا 11وی شریف قبول و منظوري.